د کوکارۍ سیمې سره تعلق لرونکی شریف خان چې په دې دنیا کې د بېبسۍ ژوند تېروي د څلورو بچو پلار وایي چې ډېره په نره مې مزدوري کړې ده خو په نره مې خپل بچو له راوړې ده خو نهه میاشتې وشوې چې مزدورۍ له تو جوګه نه یم ولې چې زما زړه ټوټه زما وړوکی زوی زما نه جدا کېږي شریف خان وایي چې زما 3 کلنه زوی انعام خان د سترګو کینسر دی ډاکټرانو ترې سترګې هم ویستلي دي اوس چې موږ کوم ټیسټ کړی دی نو په هغه کې ډاکټرانو وایي چې کینسر یې دماغو ته رسېدلی دی دا سترګې روغ رمټ و بلکل ښه ټیک ټاک و دی او ده به د سترګې ګولو او هغه ګول بیا موږ وښودل دلته ډاکټر ته نو هغه وایي چې ته کې کینسر دی دا سترګه به دې لر کوو نو په هغه وخت کې لکه د ده د یوه سترګه و جمایز د یوه سترګه به یې دغه شي دا بله سترګه به بچ پاتې شي خو بیا موږ لاړو لاهور ته په لاهور کې بیا موږ په ډاکټرانو باندې ګرځېدو او لکه شوکت خانم ته پکې هم لاړو نو هغه دواړه سترګې لکه ده وویستې اوس بل رپورټ راغلی چې په هغې کې مغزو ته خبره رسېدلې ده مغزو کې بیا بیماري بیا دغه ده نو دا اوس بیا لکه ډاکټر سره ټایم دی بچي دې څو دي نور دی بچي د یو د ده نه کشر دی او دوه د ده نه مشران دي د کفالت څه ذریعه ده د کفالت خو جي هېڅ ذریعه هم نشته زه ځکه چې دغه یو تن یم او زما نور څوک د ګټې وټې نشته اول مې دیاړي کوله اوس د 9 میاشتې وشوې دیاړي میاړي هم نشته او دې ماشوم سره بیخي لکه چې دیاړي ته وځم بیا رانده خرابېږي نو لکه نشم دیاړي میاړي څه دغه پکې نشم کولی اوس مزید ډاکټران څه وایي چې څه به کېږي نو اوس مزید ډاکټران خو دغه وایي چې لکه د مغزو مسله ده او خبره لکه مغزو ته رسېدلې ده که نه نو اوس د حکومت نه څه مطالبه کوي د حکومت نه خو زه دغه مطالبه کوم چې لکه اوس د هغو د حکومت نه پکار چې زما سره څه نه څه تعاون وکړي ځکه چې زه دغه یو سر یم زما نور څه د ګټې وټې نشته د کلي خلکو د کلي مشرانو سره څه هلې ځلې څه مددونه د کلي مشرانو هر چا په خپل وخت چار باندې چې څه وو هغه یې راسره کړي دي خو لکه هر سړی لکه نن سبا کډې دومره ډېرې شوي دي چې د هر چا خپل مسلې مسایل دي او دلته کې زما سره بله یو تره اوسي هغه چې څومره وخت چار زما سره کېدو هغه زما سره کړی دی او دا خدای غریب دی نور څه وس چارې نشته دی او څومره چې زموږ سره وس وه هغه پسې غریب کړی ده اوس دی بېروزګاره دی او د کله چې لاهور ته ځي نو موږ وله چنده کوو ټکټ وله کوو نو زموږ نور چار نه کېږي حکومت ته زموږ دا مطالبه ده چې څه خراجات کېږي چې هغه نور حکومت برداشت کړي او زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چونکې دا ډېره غټه مسله ده سنګینه مسله ده نو دا د یو تن شی هم نه دی او داسې د زموږ په شان د خلکو کار هم نه دی نو زه یم چې یاره د دوی د دې پلار سره د دوی سره لکه حکومت دونه څه وکړي چې یاره کم از کم د دې ماشوم د ژوند او د مستقبل سوال دی او بل دا چې پلار یې ډېر زیات یو عاجزه سړی دی بېروزګاره دی ده ته بلکل دغه شانتې ناسي نو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې فورا دی لکه د ده د اخراجات چې دي دا د هغو په خپل سر باندې واخلي کوم مسله چې زما د شریف خان ورته راغلې ده د هغه د بچي لاول نه په لکه کوم چې یو خاص نعمت ته سترګې دي چې په هغه باندې هغه دنیا ویني خو نن هغه د هغه سترګو محرومه شوی دی هغه سترګې هم نشته دی خو هغه وایي چې یاره سترګې ورته موږ ایستې دي ډاکټرانو دې هغه سترګې لرې کړي دي نورې ورته کومې سترګې چې تاسو ګورئ دا یې ورته هغه دغه مصنوعي سترګې ورته لګولي خو دې سترګو کې نظر نشته دی نو دې لپاره دوی د حکومت نه مطالبه کړې ده چې موږ سره د حکومتي چارواکي دي شتمن خلک دي هغوی موږ سره مدد وکړي د دوی نمبر تاسو ته په سکرین باندې چلیږي په دې باندې تاسو دوی سره رابطه کولی شئ یا امید سبا چې کوم زمونږ د سواد چې زمونږ کوم وروڼه دي هغوی چې کوم تنظیم دی تاسو هغوی سره هم د هغوی نمبر په سکرین باندې چلیږي په دې باندې تاسو هغوی سره رابطه کولی شئ زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی د کیمرامین تاج منیر سره سمه د نوم له راتلونکي پروګرام پورې اجازت ورکوي په لوی الله مو سپارم د الله په امان